د زلزلې په وخت کې مون ماتول جایز دي او کنه؟ بغیر عذره مون ماتول جایز نه دي، خو ځینې عذرونه داسې دي چې د هغې په وجه مون ماتول جایز دي، لکه مثلا د مال هلاکت خطر وي یا د بدن ضایع کېدو یره وي. او زلزله هم داسې اتفاقي حادثه ده چې په دې کې د کورونو راغورځېدو او د هلاکت خطر وي. نو لهدا که یو کس ځان لمونځ کوي یا په جمع سره مونځ کوي او په دې دوران کې زلزله راشي نو مونځ ماتول جایز دي. او که یو کس په کور کې وي او په دې وخت کې زلزله راشي نو د لپاره بهر میدان طرف ته ډاک طرف ته وتل مکروه نه دي بلکې مستحب ده، ځکه چې روایتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو کوک دیوال سره تیریدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام پتللو کې جلدی وکړله پتللو کې، یعنی دغه دیوال سره لږ تیز لاړ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وشوله چې اتفروا من قضاء الله، آیا تاسو د الله د قضا نه تښتئ؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل افر من قضاء الله الى قضاء الله، زه د الله د قضا نه د الله قضا طرف ته تښتمه. نو بیا خاص کر زلزله هو دومره سخته وي چې د آبادۍ راغورځېدو ځون غالب وي، یره د آبادي به راغورځېږي، نو بیا خو د مون ماتول ضروري دي. بل دا چې کله د مالی نقصان نه د بچ کېدو په خاطر مون ماتول جایز دي، نو په زلزله کې خو د جانی نقصان هم خطر وي، نو لهذا په دې کې خو به په طریقې اولا مون ماتول جایز وي.